شل روپۍ ریلیف د په خپل کیلو پیو کې دغه مسلمانانو وروڼو له ورکړی دی. نو موږ که دا سوچ وکړو چې هر روزګار کوونکی، هر تجارت کوونکی، هر هغه انسان چې هغه روزګار کوي د حلالو، نو هغوی هم دا سوچ وکړو چې یاره په روژه کې دا چې کومه د برکتونو میاشت ده، د رحمتونو میاشت ده، په دې کې څه ناصر لرم چې ښه به یې کتونکو تاسو ته به دا پکچر ښکاري چې دا یو ورور دی د پیو کار کوي، د عام روټین کې مطلب په بوزه کې دی په 160 روپۍ کیلو چې کوم پی دي هغه خرڅوي. خو د بره په دغه پکچر کې لیکلي دي چې په روژه کې د رمضان المبارک په دې بابرکته مهینه کې په دغه میاشت کې دی دغه پی په 140 روپۍ کیلو خرڅوي. مطلب 60 روپۍ ریلیف د په خپل کیلو پیو کې دغه مسلمانانو وروڼو له ورکړی دی. نو موږ که دا سوچ وکړو چې هر روزګار کوونکی، هر تجارت کوونکی، هر هغه انسان چې هغه روزګار کوي د حلالو، نو هغوی هم دا سوچ وکړو چې یاره په روژه کې دا چې کومه د برکتونو میاشت ده، د رحمتونو میاشت ده، په دې کې څه ناڅه ریلیف ورکړو خپل کسټمر له، خپل ګاهک له. دغه شان ډېر معمولي شان کاروبار دی د پیو بس دغه د به پکې څومره پیداګیر بیا هم د 60 روپۍ ریلیف په کیلو کې ورکړو. نو دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره چې موږ مسلمانان یو بل سره په روژه کې دغه تعاون کوو، دغه ریلیف ورکوو. نو ټولو تجارت کوونکو له، تاجرانو له پکار دی چې داسې ریلیف ورکړي. کم خلک چې ذخیره اندوزي کوي، څیزونه سټور کوي ځان سره د ریټ د وجې چې شارټیج راشي او بیا په ګران ریټ خرڅوي، هغوی ته هم دغه میسج دی چې د برکتونو میاشت ده، غلطه پیدا د دې میاشت نه مه اخلئ. د لوټ مار میاشت ورته بعضې خلک وایي لوټ مار وکړي خو په ثواب باندې ثوابونه پکې حاصل کوي. په دې میاشت کې الله پاک د 11 میاشتو چې کوم ګناهونه دي هغه الله پاک بخي انسان ته، خو چې الله پاک ته انسان لږه رجوع وکړي دا پوهه خلک وي، مولیان صاحبان وي. نو امید لرم چې تاسو به هم انشاءالله د مهنګایي په دې سختو حالاتو کې، په دې ګرانو حالاتو کې، د مهنګایي په دې سخت لهر کې په تاسو انشاءالله خپل غریبانان وروڼو له سره ریلیف ورکوي. او د هغه خلکو به خصوصا خیال ساتئ کوم چې بېوسه دي زموږ په چم ګاونډ کې، یوازې تجارت کوونکي نه، نور هم په چم ګاونډ کې خیال پکار دی. موږ ټولو له چې یاره زموږ په چاپېرچل کې، زموږ په پړوس کې، په ګاونډ کې څوک هم داسې د روژه په ټیم کې یا د پیشمني ټیم کې په نهره باندې روژه ماتې یا پیشمنۍ ونه کړي. دغه 11 میاشتې خو چې هر څه دي موږ مسلمانان په ګناهونو کې، په مختلفو ګناهونو کې اخته، خو د یو میاشت کې الله ته رجوع پکار ده چې الله پاک موږ له دې اجر راکړي او په دې میاشت کې په الله ځان وبخو. نو په الله به ځان څنګه بخو چې د مخلوق خدا خدمت وکړو، هغوی له ریلیف ورکړو، نقصان چاته ونه رسو، زموږ د ژبې نه، زموږ د لاس نه چاته نقصان ونه رسي، او مسلمانان وروڼو له خپلو د ریلیف ورکړو. ځکه چې ټول مسلمانان چې موږ کوم یو هغه وروڼه خویندې یو، چې کومې زموږ تجارت کوونکي تاجران وروڼه دي هغوی ته هم دغه میسج دی چې یاره ریلیف ورکړئ په دې میاشت کې، د مخلوق خدا خدمت وکړي، ریلیف ورکړي، دغه خلکو زړونه وګټئ چې کوم خلک بېوسه دي، لاچار دي، غریبانان دي، راشن یې تقسیم کړي، په دغه خلکو پیکیجونه ورکړي، د چا چې وس کېږي، د چا چې وس نه کېږي دعاګانې دغه خلکو ته وکړي او په الله پاک باندې په دې میاشت کې ځان وبخئ. دغه مختصر شان میسج لرالم. یقینا چې ستاسو به ویډیو خوښه شوي، که د چا خوښه شوي نو مخکې شیر کړئ. یو اصلاحي شان ویډیو دا زموږ د ټولو وروڼو لپاره پکې دغه میسج دی چې یاره په دې میاشت کې ریلیف ورکړو. کسټمر له خپل ګاهک له، په خپل چاپېرچل کې دغه غریبانانو خیال وساتو. بیا اختر را روان دی، څوک به جامه پیزار اخلي ځان له، نو کوشش وکړو چې یاره د چا په ګاونډ کې داسې غریب دي چې بېوسه دي، د بچو د کپړو وس نه کړي، چې هغوی له د خپل وس مطابق هغوی سره خپله مرسته وکړو چې دغه خلکو هم اختر وشي. روژه کې هم د دغه خلکو خصوصا خیال وساتو. ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ که د کومو ملګرو خوښه شوي. که څه غلطي پکې شوي د هغې دپاره بښنه غواړم، او د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل او د فیسبوک دغه پیج لایک کړئ چې زموږ نوي ویډیوګانې تاسو ته هم ملاویږي. ډېره مهرباني، شکریه، والسلام.